أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. سورة الأعلى مكية وهي 19 آية. سورة الأعلى مكي سورة مكة مكرمة کی نازل شوی دی. نورلس پک آیاتنا دی. سبح اسم ربک الاعلی پاکی بیانوا. پیغمبر علیہ السلام تا اللہ فرمائی چې تو او کم چې تا سره مؤمنان دي تاسو پاکی بیانوي د خپل رب. سبح اسم ربک پاکی بیانوي د نوم د خپل رب. هغه رب الاعلی چې د ټولو نه اعلی برتر دی، د عالی شان رب د نوم پاکی بیانوي. الذي خلقا هغه رب چې پیدا کولی کړي. خلقا پیدا کولی کړي. فسوا نو برابر والے کړي دي، جوړې کو ټیکې جوړ کو، یعنی ہر شی مناسب طریقہ باندې جوړ کو. والذی قدر فهدى او هغه عرب قدر چې اندازه یې کو فهدى نو هدایت یې ورته وکړو. مناسب تجویز یې کړی دی، بیا ورته لار ښولې ده، د مزاج مطابق لارې ورته ښولې ده. علماء فرمایي چې کله قاری دا صورت تلاوت کوي او وایي چې سبح اسم ربک الاعلی، نو مستحب دی چې دی وایي سبحان ربی الاعلی. دا مستحب دی چې ووایا سبحان ربی الاعلی. د صحابه کرامو دقه معمولو چې دا صورت به شروع که نو به سبحان ربی الاعلی. په مانځه کې نه، د مانځه نه غیر چې دا تلاوت کوي نو دا به وایي چې سبحان ربی الاعلی. عقبہ ابن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی
چې کله دا صورت سبح اسم ربک الاعلى نازل شو نو پیغمبر علیہ السلام او فرمایل اجعلوها فی سجودکم، یعنی دا سبحان ربی الاعلى پخپل سجدو کې وایي. دینا مخکې سجده کې دا لفظ نو، او چې دا نازل شو نو پیغمبر علیہ السلام حکم وکړي سجده کې وایي سبحان ربی الاعلى. دا خپل رب پاکی بیان کا. مراد د دې نه دا دی چې د رب د نوم تعظیم کوا، چې د الله نوم اخلي نو ډېر په ادب او په احترام اخلا. د داسې ځینو نه پاک ساته چې هغه د الله د شان سره مناسب نه وي. نو دې کې دا خبره داخله ده چې الله په هغې نومونو یادوه کوم چې الله ځان ته پخپله ویلي دي یا پیغمبر علیه السلام ویلي دي، نو په هغې نومونو الله یادوه. او د دې نه علاوه په نورو نومونو الله مه یادوه. دارنګ په دې حکم کې دا خبره هم داخله ده چې کوم نوم د الله سره خاص دی هغه نوم مخلوق ته مه وایه. لکه رحمان د الله سره خاص دی، رزاق الله سره خاص دی، غفار او قدوس الله سره خاص دی. نو دا نوم بنده ته مه وایه چې د چا عبدالرحمن نومي او ته ورته رحمانه، د چا عبدالغفار نوم دی او ته ورته غفاره، نو د چا عبدالقدوس نوم دی او ته ورته قدوسه. نو دا غلطی ده او ګناه ده. او بل دا چې د بعضې خلکو نومونه انګریزی غلط کړي دي. اوس عبدالرحمن ته عبدالرحمن لیکلو کې داسې خلک وایي آر پسې ای ولیکه دوی ورپسې ای لیکي، دا هم غلط دی. دا رحمان نه دی، غلطی دی. دا رحمان احمد، احمد په دی احمد. نو داسې نومونه چې څوک لیکي نو دا احمق دی، ناپوهه دی. په اردو کې په پښتو کې په خپله ژبه کې رحمان وی او په انګریزي کې رحمان وی، دا ټیک نه دي. او عبدالرحمن ته رحمان ویل، فضل الرحمن ته رحمان ویل، دارنګې عبدالرزاق ته رزاق ویل، دا ګناه ده. او په نومونو کې اختصار هم مه کوئ چې په دکان بورډ لګېدلی اے رحمان، عبدالرحمن په ځای باندې اے رحمان. دا ټول غلطی ده. دې ته وایي ګناه بې لذت، بې خونده ګناه، څه خوند مزه هم نشته ده. بعضې ګناه خو لا داسې چې څه ترسکونوالی به پکې وي که نه، نو دې کې خو ترسکونوالی هم نشته دی. دا بې خونده ګناه ده، ګناه بې لذت. نو د الله د نوم ادب کوه، بې ادبي مه کوه. الذي خلق فسوى، اغه رب خلقا چې پیدا کولی کړی دي، فسوى نو بیا برابر والی کړی دي. د رب الاعلی صفتونه دې کې بیانېږي چې تخلیق د کائنات یې کړی دی، په حکمت باندې، په خپل قدرت باندې هر څه برابر کړي. خلقا نو دا خلقا دا د الله خاص صفت دی. خالق الله ته وایي، بل چا ته خالق ویل ګناه ده. فسوا خلقا فسوا نو برابر کړ. لفظی معنی برابر والی مراد ته نه دا دی چې هر څیز له وجود ورکو، شکل یې ورکو، اندامونه، وضع، قطع، هیئت په یو خاص نسبت یې جوړ کو.
انسان او تمام حیوانات تا د اغوی د ضروریات مطابق اندامونه ورکړي دي چې پاغه خپل ضروریات پوره کوي. لاسونه خپې ګوتې په دې کې داسې سپرنګونه دي چې کلونه تیر شي خو دغه سپرنګونه خرابېږي نه. د بنده دا ګوتې بندونه اوړي راوړي چې ته تیل او ګریس یې نه دي غوښتي. نو خلقا فسوا. بل صفت دا اللہ دا چې والذی قدر فهدا. قدر تقدیر یو خاص اندازه باندې جوړ کړ او قدر په معنا د قضا او د قدر. الله پاک فیصله کړی دا تجوید یې کړی دی. مطلب دا چې د دنیا سیزونه الله پیدا کړی دي او بیا خوش نه دي پرېښې بلکې کم کار د پاره چې پیدا کړی دي هغې کار کې بیا لګولی دي. هر یو مخلوق په خپل خپل کار کې لګېدلی دی. مقرر ډیوټي کوي. اسمان په خپله ډیوټی دی، ستوري په خپله ډیوټی دي، باد و باران په خپله ډیوټی دي، حیوانات او نباتات او جمادات په خپله ډیوټی دي. هر یو په خپل کار کې لګېدلی دی. هر یو مخلوق په کار کې لګیا دی. یو انسان دی چې دی بیکاره دی، دی خپل کار نه پیژني. خاک و باد و آب و آتش بند ان بامنو تو مرد با حق زنده ان. خاک خوری، باد هوا، آب اوبو، آتش اور اوبو خور هوا. بند ان دا دا اللہ بندیان دی، دا اللہ تابدار دی. بامنو تو مرد زما استا په مخ کې خمړه دي، با حق زنده ان دا الله په مخ کې زنده دي. اور اوبه خور هوا زما استا مخ کې په مړو حساب دي، خو د حق په مخ کې د الله په مخ کې زنده ان. نو الله پاک پیدا کړه په اندازه فهدا نو لارې ورته وښودله. هر یو شی پیدا کړ او بیا ورته لار ښولې ده چې خپل انجام ته به څنګه رسې. ځمکه اسمان او د دې تمام مخلوقات دې کې یو قسم شعور دی او په هغه شعور باندې دوی کار کوي. اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. هر یو شي ته خپل بناوټ او جوړوالی ورکړ او لارې ورته وښوله. هر شی په خپله ډیوټۍ کې لګیا دی، کمې پکې نه کوي. فهدا لارې ورته ښولې ده چې کوم مقصد له پیدا دی په هغې کار کې د چلېدو لار. هو الذي اخرج المرعى. او دا رب هغه ذات ته اخرج المرعى چې شینکۍ یې رایستلې ده. دا شنه شنه بوټي دی پیدا کړي دي. فجعله غثاء احوا. نو بیا ګرځولي دي خس و خاشاک ګندخړي. مرعا په معنا د چراغاه چې کوم ځای دا څاروي سریږي، او غثا هغې خزلې ته وایي چې د سیلاب په سر باندې روان وي. سیلاب راشي د پاسه پې کوم خس و خاشاک رواني، دې ته وایي غثا ګندخړي. احوا من التور، هغه شوخ شینوالی چې توروالی طرف ته مایل وي. نو دی که الله پاک خپل قدرت او حکمت بیانوي چې د دې ځمکې نه شنه شنه بوټي راووتل،
هغه شنه بوټي تر و تازه خوش رنگ رو رو هغه اوچ شو رنگ توروالی طرف تراغی انسان خپل انجام ته وګوره ستا انجام ته پکې اشاره ده څومره خشته الله پیدا کړلې ماشوم پیدا شو لکه د تیغې کچا بیا رو رو عمر زیاتېده او دا تیغې پخېده ښکلی رنگ ښکلی میوه ښکلی ګلونه ښکلی پاڼې اخر کې رنگ یې زیړ شو او بیا اوچ شو او بیا په خپو کې دل شو زره زره شو دقه ستا هم مثال دی ښکلی خشته یې چست و چالاکې الله نعمتونه در کړي دي وخت به داسې راشي چې بیا به رامړاوې شي د مړاوې کېدو نه وروسته به اوچ کړس شي بیا به زرې زرې شي چاته به پته هم نه لګي چې په دې ځای کې څوک و که څوک والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى پیغمبر علیہ السلام تا ابتدا کې آیاتونه چې براتلل نو هغه آیاتونه به جبرائیل علیہ السلام ویل نو پیغمبر علیہ السلام به ورسره زر زر جبه خوځوله نو الله ورته حکم راولېږ لا تحرك به لسانك لتعجل به مخوض وجبت پدے باندے کہ تلوار پیو کے پیا بولو ان علینا جمعه وقرآنه بے شک زمن پا ذمہ دا کار دے جمعه چدا قرآن ستا پزر کے جمع کو وقرآنه ستا پا جمع بالے بیان کو فاذا قرأناه فاتبع قرآنه چکلے در تمنگللو نتدا قرآن اتباع کو صرف وقت کے گلا ثم ان علینا بیانا بیا زمن ذمہواری چې پتا باندې دې بیان وکړو د دې په معنا په مطلب هم پوه شي او بل ته بیان کړي لا تحرك به لسانك اوس دې آیات کې وتعالى فرمای سنقرئك فلا تنسى زرد چې موږ په پتا باندې قراءت وکړو فلا تنسى تا نه به هېرېږي نه چې څه دې واورېدل من د قراءتک فلا تنسى تانه به هېرېږي نه الا ما شاء الله مگر هغه چې الله یې وغواړي چې منسوخ یې کړي نو منسوخ کېدو والا به درنه بیا هېروي الا ما شاء الله کوم چې تا نه هېرېږي ګوره نسخه یو داسې ده چې د قرآن آیاتونه نازل شوي دي او د هغې حکم الله منسوخ کړی دی قرآن کې هغه آیاتونه اوس هم شته تلاوت به یې کې خو عمل به پرې نه کوې منسوخ الحکم دی تلاوت به یې کې عمل به پرې نه کوې لکه قرآن کې دا آیات شته دی چې یوه ښځه کونډه شو نو یو کال پورې به انتظار کوي عدت یې څونه دی یو کال او پسې بیا بل آیات نازل شو چې ښځه کونډه شوله نو دا به 4 میاشتې او 10 ورځې عدت تېروي نو دا 4 میاشتې او 10 ورځې دا ناسخ او هغه یو کال چې قرآن کې ذکر شي هغه منسوخ نو تلاوت به یې کې خو عمل به په هغه یو آیات کې په بل به نه کوي نو څه آیاتونه داسې دي چې حکم منسوخ دی تلاوت شته او څه آیاتونه داسې دي چې حکم هم منسوخ شوی دی او تلاوت هم منسوخ شوی دی تلاوت به هم نه کې قرآن کې نشته حکم هم نشته او څه داسې دي چې حکم شته خو تلاوت به نه کې حکم باندې به اوس هم عمل کې خو دا آیات تلاوت مانځه کې نشي کولی لکه شادی شده زناکار سړی او شادی شده زناکاره ښځه دې له د رجم سزا ده په قرآن کې دا آیات شته نه خو حکم یې اوس هم شته الشیخ والشیخة اذا زنیا فارجموهما نکالا من الله والله عزیز حکیم دا آیات قرآن کې اوس نشته خدا نازل شوی وو نو تلاوت منسوخ دی منسوخ التلاوت حکم باقی دی او یو قسم نسخ داسې و منسوخ کېدل
چې د سره هغه آیات الفاظ هم د پیغمبر علیه السلام نه الله ایر کړل او د تمامو صحابه کرامو نه ایر کړل او حکم یې منسوخ دی. اور د دې باره کې سورۃ بقره کې الله ویلي ما ننسخ من آیة او ننسها نأتي بها خیرا منها. من چې کوم آیات منسوخ کړو د هغې نه به ښه راوړو یا به هغه شانتې بل راوړو. نو منسوخ کېدل د قرآن په آیاتونو کې شته. نو الله فرمایي سنقرئک من به در باندې قرائت کو فلا تنسا تا نه به هېرېږي نه الا ما شاء الله مگر کوم چې الله هېرول وغواړي هغه در نه هېر کړي. ونیسرک للیسرا زره ده چې موږ به تا آسان کو آسانتیا ته شریعت ته به تا آسان کو. ونیسرک للیسرا من با تا شریعت تا آسان کو. د دې دی خو جمله داسې پکار وه چې دا شریعت به تا ته آسان کو. د دین دا لار ده یسرا نه مراد د دین لار شریعت نو د شریعت به موږ تا ته آسان کو. الله داسې ونه چې تا ته به وایي تا به دې لارې ته آسان کو. دې کې ډېره مبالغه ده. یعنی د پیغمبر علیه السلام مزاج داسې جوړ شوی دی خو چې څه کوي نو بس په قرآن عمل کوي. لاس پو اندامونو ته ژبې ته اړو بل شي راځي نه بغیر د قرآن نه به ټول قرآن. نو مادي طور باندې الله پیغمبر علیه السلام داسې جوړ کړی دی چې شریعت د پیغمبر علیه السلام طبیعت جوړ شوی دی. د شریعت په ډانچه کې په قالب کې داسې برابر دی چې ذره بر فرق پکې نشته دی. بیا ورته الله فرمایي فذکر نصیحت کوه ان نفعت الذکرا که چېرې نصیحت فایده رسوي نو نصیحت کوه. نصیحت کوه که فایده رسوي او که فایده نه رسوي نو بیا مه کوه. دا مطلب نه دی. نصیحت خامخا فایده رسوي نو ته نصیحت کوه. وی د دې مثال داسې چې یو سړي ته ته وایې که ته سړی او د سړي زوی نو دا کار وکړه یعنې خامخا وکړه. خو سړی دی او د سړي زوی دی انسان دی خو په دې کار ورتېزول دي نو دا نصیحت خو فایده کوي نو خامخا یې وکړه. د نصیحت او د تبلیغ فایده من کېدل یقیني دي. نو د دې یقیني کار ګوره پرېښودلو نه کې چرې به هم نه پرېږدې نصیحت کوه. فذکر ان نفعت الذکرا قد افلح من تزکا چا چې ځان پاک کړ هغه فلاح بیا موندله. تزکا د زکات نه چې واخلې پاکواله معنا ده د مال پاکواله نو دا هم کېدی شي او د خپل نفس تزکیت نه هم مراد کېدی شي. تزکا مفهوم عام دی که د مال زکات وي او که د بدن زکات وي. صفائی ایمانی اخلاقی تزکیه پکې هم ده او د مال زکات پکې هم دی. وذکر اسم ربه فصلى او د خپل رب نوم یې یاد کړ فصلى منځ یې وکړ. ظاهر دا ده چې دې کې هر قسمه منځ فرض نفل شامل دی او بعضې مفسرین وایي دا د اختر منځ یادوي. وذکر اسم ربه تکبیرونه یې وویل فصلى بیا منځ وکړ او تزکا سرسایه ورکړه. زکات الرأس سرسایه ورکړه. صدقة الرأس. بل تؤثرون الحیات الدنیا تاسو د دنیا د ژوند له ترجیح ورکړې ده آخرت هم پرېښې دی دنیا هم غوره کړې ده. نو د حقیقت نه ناشنا بنده نقد خوښوي او قرض نه خوښوي.
والآخرت خیر و ابقا، آخرت بہتر دے باقی پاتی کیدونکی دے. گورا پا دے دنیا کی کہ یو خشتا بنگلہ دا دیر عالی شان محل دے او بل خواتا یو کچا کور دے او یو سڑی دا دے دوارو مالک دے او تا تا وی چی یو سڑیا دا خشتا بنگلہ در لدر کم چی یو کال با پکی اوشیگی او بیا بیرا تخالی کے او کدا کچا کور در لدر کم چی تر عمر استارے او ستانا پستار بچو دے. نو خیار بندہ کم یو دے چی کم با اخلی چی دا خشتا بنگلہ با اخلی یو کال دا پارا او کنا دا کچا کور بوالی ہمیشہ دا پارا چی خیار سڑی ناغر دا کچا کور واخلی دا دا ہمیشہ دا پارا دا ملکیت شو او دا کل بنگلہ دا خود یو کال پوری وی نو بیا با دینا پاتی شوزی باتے نستا مخیط دو کور لی یو دا دنیا کور دے یو دا آخرت کور دے. دا دنیا دا پظاہر دیر عالی شان محل کاری خود یو سورا دا پارا پتی بیا باتے نا اوزی او دا آخرت دا کور دا ہمیشہ دا پارا دے. او دا دنیا دے مثال تو گورا دیکھ دا یو خشتر و بل کمزوری دے او دا آخرت کورونا بے انتہا درجو باندے دا دنیا دا کورونا دا دیر اعلا دی او غبیا نختمی دون کی دی او خیار باندے اغا دی دا آخرت کور جنت زان لگو رکی. سبح اسم ربک الاعلی الذی پاکی بیان کدا نم در رب خپل اغا ربستا عالا چا اغا اعلا او برتر دے الذی خلق فسوا اغا ربستا چا پیدا کولی اکرل نو فسوا نو ٹک ٹک پیدا کولی اکرل برابر اکرل والذی قدر فہدا او اغا ربستا قدر چا اندازے کو فہدا نو بے ورط ہدایتو کو تقدیری ورللی کلی دے بیا دا تقدیر مطابق پا دنیا کے راہ وستلی دے و جن دے ورکلی دے. والذی قدر تقدیری ورکلی دے اندازے ورکلی دا فہدانو بیا وطلار خودلی دا کم تقدیر کی چی ورللی کل کلی چی تبا کمال ترسے گی نو داغی کمال لاری و تخولی پا دی دنیا کی دا کمال پلار باندی روانوی. والذی اخرج المرعا اغربستا اخرج المرعا چی شنکے رائستلی دا فجعله غثاء احوا پس ویگر زول دی شنکو لرا غثاء خسو خاشاک کندخلی احوا تور سنقرئک فلا تنسا زرد چه پتا باندے بمن تلاوتو کو فلا تنسا نتانب بیا ایریگینا الا ما شاء اللہ مگر اغچ اللہ اغواری انہو یعلم الجہر وما یخفا بے شک دا اللہ خبرداری الجہر پخکارو بانے وما او پا اغسبانی یخفا چکم پٹ دی. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى زرد چمن بتا آسان کدی لارد شریعت تا آسان کیاتا فذکر ان نفعت الذکرى پس نصیحت کوا کچر نصیحت فید رسی سیذکر من یخشا زرد چی پوئی بشی من اغسو کو یخشا چی دا اللہ نے یریگی ویتجنبها الاشقا زان با بچ کی دا دینا عرقت بشی الاشقا اغا بدبخت کسو الذي يصل النار چه اغا با اور تداخلی گی اغا اور الکبرا چه دیر روی اور دے اللہ دن سے اساتی ثم لا يموت فيها ولا يحيا بیا با نمری پدے اور کے و نبا پکی جملی کی گی نبا مری چه دا عذاب اخلاص شی ولا يحيا و نبا دا خوشالے جن بیامومی نبا مری و نبا رغیگی. قد افلح من تزکا فتاقیق سر کامیاب و با مراد من اغسوب تزکا چه دخپل نفس تزکیه اکرلا او دخپل مال زکاة ورک وذکر اسم ربه فصلا
او د خپل رب نوم یې واغشت، یاد یې که نوم د خپل رب، فصلى نمونځ یې وکړ. بل تؤثرون الحیات الدنیا، دا خیر ښېګړه به څنګه حاصلېږي چې د آخرت فکر چا سره نی، نو دا خیر ښېګړه نه حاصلېږي. بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکې تاسو ترجیح ورکړې ده د دنیا زندګۍ ته. والآخرة خیر وابقا، آخرت ډېر غوره دی، وابقا او باقی پاتې کېدونکی دی. ان هذا لفی الصحف الاولى، بېشکه ان هذا بېشکه دا مضمون لفی الصحف الاولى، په اولنو صحیفو کې دی. لفی الصحف الاولى، په پخوانو صحیفو کې دا مضمون ذکر شوی دی. صحیفه پخوانه د چا دي؟ صحف ابراهیم و موسی. هذا موسی علیه السلام صحیفه دی، ابراهیم علیه السلام صحیفه دی. د ابراهیم علیه السلام په صحیفو کې څو؟ ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما د پیغمبر علیه السلام نه تپوس وکړو چې د ابراهیم علیه السلام دا صحیفه څنګه وي او څه وکړي. وی راته وی چې په هغې کې مثالونه او عبرتونه ذکر شوي. مثال په طور دا خبره وه چې یو ظالم بادشاہ دی، اللہ ورته مخاطب دی، دی مخاطب دی، اے بادشاہ ما په خلکو باندې مسلط شوی یا مغرور بادشاہ، ما تا د حکومت دی له نو در کړی چې ته د دنیا مال را جمع کړي، بلکې تعالی مې اقتدار دې دپاره در کړو چې د مظلوم بد دعا ما ته را ونه رسېږي. ځکه زما قانون دا دی چې د مظلوم دعا خیرې رد کومه نه، اگر که هغه کافر وي. نو ما خو ته دې له د خلکو بادشاه کړی نه وي چې ته مال را جمع کړي او د مظلوم آه دې نه اورې. مظلوم ما ته آه کوي، ما ته مظلوم آه مه را پرېږده. دا یو مثال دی. یو مثال بل دی، عام خلقو ته الله فرمایي وی عقل من بنده د ده کار دا دی چې دا خپل وخت درې حصې کړي. یو حصه کې د خپل رب عبادت کوي، په یو حصه کې د خپل رب سره مناجات کوي، راز و نیاز خبرې اترې کوي، او یو حصه کې خپل عمل حساب کتاب کوي چې ما څه کړي دي او څه به کومه. یو حصہ د خپل رب عبادت او مناجات ته دې پرېږدي، دویمه حصہ کې د خپل عمل حساب کتاب دې کوي، د الله په قدرت کې دې فکر کوي، او درېمه حصہ د خپل ضروریاتو کې طبعي ضروریاتو کې ولګي. بیا فرمایي عقلمن هغه دی چې د خپل زمانې د حالاتو نه واقف شي او خپل مقصدي کار کې ولګېږي، د خپل ژبې حفاظت کوي، کمې خبرې چې کوي په هغې باندې عمل کوي، خبرې کمې او کار زیات کوي. دا د ابراهیم علیه السلام په صحیفو کې عبرتونه او نصیحتونه. د موسی علیه السلام په صحیفو کې څو؟ ابو ذر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما عرض وکړ چې د موسی علیه السلام صحیفو کې څو؟ وی راته وی چې هغې کې خو بس عبرتونه. یو عبرت پکې دا دی چې تعجب د په هغه سړي چې په مرګ یقین شته، بیا دې څنګه خوشحالېږي. بیا تعجب د په هغه کس باندې چې تقدیر باندې ایمان لري، بیا څنګه دې غمجن او عاجز کېږي. او تعجب په هغه سړي چې دنیا او د هغې انقلابات ویني، عروج او زوال ویني، دې په دنیا څنګه مطمئن کېږي. او تعجب په هغه سړي باندې چې د آخرت په حساب باندې یقین وي، دې عمل څنګه پرېږدي. ابو ذر رضی الله تعالی عنہ وایي چې بیا مې پیغمبر علیه السلام نه تپوس وکړو چې هغې صحیفو کې څه شی داسې شته چې تا ته په وحي راغلی دی؟ وی پیغمبر علیه السلام وفرمیل قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلی، تر اخره پورې اولسل. وی دا د ابراهیم علیه السلام او د موسی علیه السلام په صحیفو کې. بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکې تاسو ترجیح ورکوئ
द दुनिया जिंदगी था वल आखिरत खैर व अबका और आखिरत देर बेहतर दे व अबका व बाकी पाती की दुनिया दे। इन हाज़ा लफ़ी सुहुफ़िल ऊला बेशक दा मज़मून अवलनो सहीफों के दे सुहुफ़ इब्राहीम व मूसा के सहीफी द इब्राहीम अलैहिस्सलाम और द मूसा अलैहिस्सलाम दी। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।